اے یهودیانو کتا سودا خبره کوي چې نبی علیہ السلام منی الله قرآن نه دی نازل کړي لکه کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې ویډیو اخره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي او دا سورت انعام 91 نمبر آیات نوالی تر 93 نمبر آیات پورې زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه د علما بیان او دا شیر کوئ لایک کوئ سبسکرایب کوئ چې زمونږ هر یو ویډیو تاسو سره راشي خلکو ته ولېږئ په فیسبوک باندې په مسنجر باندې په واتساپ باندې 20 کسان 30 کسانو ته ولېږئ انشاءالله خلک په قرآن ترجمه اوري او موږ تاسو ته به اجر میلاویږي انشاءالله شیر کوئ به که نه انشاءالله او لایک یې کوئ اوس وخت ته ویډیو تر اخره پورې ګورئ بیا به سمجھ کې راځي انشاءالله کور کې به برکتونه راشي اپس کې به محبت پیدا شي الله پاک په د هغه ځای نه مال راکړي چې ستاسو په ګمان کې به نه وي انشاءالله اپس کې به محبت پیدا شي دشمنان به دوستان جوړ شي انشاءالله ویډیو اخره پورې ګورئ نو بیا د دې خبرې جواب راکړي چې موسی علیہ السلام چې کوم تورات راوړی دی او د هغې بیان کوي نو هغه یې د کوم ځای نه راوړه او تاسو دغه تورات ټوټې ټوټې کړی و پاڼې پاڼې کړی و سپارې سپارې کړی و او خپل د مطلب خبرې به هغې نه بیانولې او نورې به تاسو پټولې ای ما ته وګوره ما ته وګوره اوس یې شعر که اوس یې شعر که بیا به د نیر شي څه کوې اوس یې شعر که یا خو خدای پاکه او بله دا خبر ده لایک شعر کې د الله د رضا دپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ پیغمبره دا برکات والا کتاب مې رالیږلی دی مسله هغه بیانوي چې کومه تورات زبور انجیل کړې وه دې له مې رالیږلی دی چې ته د مکې خلک ویری هغې ته قرآن بیان کی ومن حولها او ټولې دنیا ته بیان کی زمونږ هر ویډیو اخره پورې ګوره بیا به خبره سمجھ کې راځي تر څو پورې ویډیو اخره پورې نه کتلی نو سمجھ کې به نه راځي زمونږ په هر ویډیو کې بیا چې د مخې ته د قرآن ترجمه او ورسره د قرآن الفاظ هم ښیي پکې ورته اردو لیکلی شوي ترجمه هم وي په پښتو کې مولانا مفتی سید شاه صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد لانڈی اسٹیشن کے قریب بیانوي نو تاسو غور سره ګورئ انشاءالله زمونږ ویډیو یو ځل هم تاسو وکتل بیا به هر یو ویډیو تاسو زړه غواړي چې موږ وکتل خو دا لایک کړئ د الله د رضا لپاره او شیر یې کړئ مخې ته اوس ویډیو اخره پورې ګورئ یا څوک زیات ظالم دی د هغه چا نه چې دا وایي اوحی الیا وحی کړی شوی دا ماته ولم یوحى الیه شیء او حال دا دی چې هیڅ شی نه دی وحی شوی دته لکه هغه زمانه کې د یمامې اسود عنسی یا مسیلمه کذاب یا د دې زمانه مرزا غلام احمد قادیانی دروغ وی بېمانه ظالم چې ماته الله وحی کوي د ویډیو منځ کې او اخره کې داسې خبره مولانا مفتی سید شاه صاحب فرمایلی دي چې تاسو به طهاریان شئ تاسو به ورسره ایمان زیات شي تاسو به ورسره یقین زیات شي انشاءالله او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ زه به د قرآن شان یو کتاب د ځان نه جوړ کړم نو دی هم ډېر غټ ظالم دی دغه خلک چې د الله آیتونو نه انکار کوي او د ځان نه په الله باندې دروغ جوړوي نو چې کله د مرګ وخت راشي نو بیا یې دا فرشتي د مخې طرف نه او د شا طرف نه وهي ګزارونه بګي او خوله کې ولا داسې لاسونه منډي چې خپل دا روح بار راوباسي موسی علیہ السلام تورات بیا څنګه راوړو هغه له تورات چا ورکړو نو که د موسی علیہ السلام تورات منای نو د نبی علیہ السلام قرآن هم ومنای وما قدر الله حق قدره او دی قدر نکا دا اللہ حق قدره پورا قدر
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی وما عظموا الله حق تعظیمه او دی عزت انک تعظیم انک دا اللہ حق تعظیمه لک سنگا چی دا اللہ دا تعظیم حقو. ابن علیہ فرمائی وما وصفوه حق صفته او دی دا اللہ صفت بیان نک لک سنگا چی دا اللہ دا صفت بیانول پکارو. وما قدر اللہ حق قدره او دینا قدری اکڑا قدر انک دا اللہ پورا قدر. اذ قالوا کلچوی ما انزل اللہ علی بشر من شیء ندیرا لے گلے اللہ پا حسیو بشر حسیو شے. اللہ وحی ندیرا لے گلے قرآن ندیرا لے گلے دے دزان نجوڑی. قل ورتو یا پیغمبرا من انزل الكتاب الذي چارا لے گلے دے حق کتاب جاء به موسیٰ چراوڑے دے موسیٰ علیہ السلام نوراً پاغی کی رنا دا وہدن ہدایت دے للناسی دا پارد مخلوقات. تجعلونہو قراطیس گرزوی تاسو تورات لرا قراطیسا ٹکڑی ٹکڑی قراطیسا پانی پانی قراطیسا سپاری سپاری تبدونہا سرگندوی دا مطلب خبری و تخفون کثیرا او پٹوی ڈیرو لرا. اے یہودیانو کتاسو دا خبر کوئی چی نبی علیہ السلام منی اللہ قرآن ندے نازل کرے نو بیا دا دی خبری جواب را گئی چی موسیٰ علیہ السلام چکم تورات راوڑے دے او داغی بیان گئی نو آغای دا کم زینا راوڑا او تاسو دغه تورات ټوټي ټوټي کړو پانی پانی کړو سپاری سپاری کړو او خپل د مطلب خبري باغینه بیانولې او نوري بتاسو پټولې. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم او خودلې وی تاسو ته هغه مسلې چې نوې پوهه تاسو او نستاسو مشران پاوي نو دی بچ پاتې شي. قل ورتو یا اللہ اللہ را لے گلے دے قرآن پا پیغمبر علیہ السلام ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون بیا پریگ ددی پخپلو عبسو کی مشغولتیا کی اختدی. فی خوضهم یلعبون پخپلو عبسو کی لبی گئی. وهذا کتاب انزلنا دیتوی دلیل وحی. وهذا کتاب دا قرآن یو کتاب دے انزلناه اللہ وی مارا لے گلے دے مبارکن ٹک دے دا برکتنا دا خیرنا. دا قرآن مبارک دے دا دا روجی میاش مبارک کرا او د دې قرآن الفاظ مبارک دی معنا ځان به پوی کول دا هم مبارک دی. دا قرآن یو کتاب دی مارا لګل دی مبارکون ډکته د برکات مصدق الذی بین یدیه رښتینی کون کې دی موافق دی د هغه کتاب چې مخکې و د دی تورات زبور انجیل. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا او دا قرآن میں صلی را لے گلے دے. وَلِتُنذِرَ پیغمبرہ چیتے بیان کی وَلِتُنذِرَ تو او یرائی أُمَّ الْقُرَى مکی والا أُمَّ الْقُرَى اصل دکلو أُمَّ الْقُرَى مور دکلو أُمَّ الْقُرَى مکی والا ومن حولها او هغسوک چی چار چاپیرا د مکی ندی یعنی ټول دنیا. پیغمبر دا برکات والا کتاب میرا لګلې دی مسله هغه بیانې چې کومه تورات زبور انجیل کړي وا
دیل می را لګلې دی چې ته د مکی خلق ویری هغې ته قرآن بیان کی ومن حولها او ټولې دنیا ته بیان کی والذین یؤمنون بالآخرة او هغه څوک چې یقین کی په آخرت یؤمنون به منی با قرآن لرا یؤمنون به منی یقین کی په قرآن وهم على صلاتهم يحافظون او دی پخپلو منزونو باندې همیشګری کی ساتنه کوي حفاظت کوي ومن اظلم زجر سوق دے زیاد ظالم ممن دهغه چا افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله باندې دروغ نسبت کوي الله ته د شرک او قالا یا سوق زیاد ظالم دے دهغه چانا چې دا وی اوحی الیا وحی کړي شوی دا ماتا ولم یوحى الیه شیء او حال دا دے چې هیڅ شی نه دی وحی شوی دتا لکه هغه زمانہ کې د یمامی اسود عنسی یا مسیلمه کذاب یا د دې زمانه مرزا غلام احمد قادیانی دروغ وی بېمان ظالم چې مات الله وحی گئی اوحی الیا وحی کړي شوی دا ماتا ولم یوحى الیه شیء او حال دا دی چې نه وحی کړي شوی دتا د هیڅ شي نو دې هم غټ ظالم دی ومن قال او سوق غټ ظالم دی د هغه چانه چې دا وی سانزل مثل ما انزل الله زرد چې زبا جوړ کم راولېګم پشان د قران سانزل زبا راولېګم پشان د هغه چې الله را لګلې د قران زبا د قران شان یو کتاب د ځان نه جوړ کم نو ته هم ډیر غټ ظالم دی ولو ترى د دې آخري حالت بیانې ولو ترى کچرت اوینی خبر شي اذ الظالمون کلبت ظالمان فی غمرات الموت وبا پسختو دمر کې والملائکۃ باسطوا ایدیهم او ملائک فرشتي وګدی با لاسون خپل او دی تبوی اخرجو راو باسی انفسکم زانو نخپل روحو نخپل ساگان خپل راو باسی الیوم ننرز تجزون عذاب الهون بدلی در کړی دیشی د عذاب سپکون کی د شرمولی عذاب الهونی د عذاب رسوا کون کی بما کنتم تقولون علی الله فسبب د هغه چې تاسو بویل په الله باندې غیر الحق نا مناسب خبرې وکنتم عن آیاته تستكبرون او وای تاسو د آیاتونو د الله نه لوی کوونکی دغه خلک چې د الله آیاتونو نه انکار کوي او د ځان نه په الله باندې دروغ جوړي نو چې کله د مرګ وخت راشي نو بیاي دا فرشتي د مخي طرف نه او د شا طرف نه وਹੀ گزارونه بګي او خلک ولدا سي لاسونه منډي چې خپل د روح بار راو باسي ای ماته ګوره ماته ګوره وس شیر کا وس شیر کا بیا بدنیر شي سکه وس شیر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شرک د الله درزه د پر زمون د هر یو ویډیو د قران د قران ترجمه او د علماء بیانات د دین خبره د الله رسول د پسند خبره په لکه په شرک باندې با تاسو ته اجر ملاويږي دنیا خلق به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب ملاويږي علما نه تاسو کوي او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نه ټیم په قران باندې اوریدو باندې ولګي څومره اوچته خبر ده خپل بچو ته د قران ترجمه د قران بیانونه د دین خبره او د علماء خبره لګوي او د غړېدو د ډانس دغه ته م لګوي او م د ډانس او د غړېدو په زول خبرو لایک او شیر مور کوي دی مثال د گواهی دی دا لکه چې تا گواهی وکړه چې دا کار صحیح دی و دا راته د قران ترجمه د قران درس اذان او د
او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی. نو چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي، په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی. د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ، کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه، که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه، څه مشوره نه راکوئ، بس چپ ناست. نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یوه ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ. په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله هغه به تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده. انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. آمین ثم آمین. او په کومنټ کې کم څه کم آمین ووایئ. نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم، زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس ده که نه. السلام علیکم.